د کافر تصور د دنیا د زندګۍ هغه دار چې دلته کې صرف تر ژوند دپاره پیدای د ژوند نه مزه واله د مسلمان تصور دا نه دی بلکې د مسلمان سوچ او فکر بدای چې زه د مرګ دپاره پیدا یم د مرګ نه مزه واله یعنی داسې مرګ دې تاله راشي چې الله ته ته چې کوم دی نو کله حاضرېږي چې ته بلکل صفای د الله مخې له ډاډ زړه باندې ورتلی شي نو د کافر تصور ژوند د مسلمان تصور چې کوم دی نو مرګ کافر په دنیا کې د صرف په ژوند باندې نظر کوي مسلمان چې کوم دی نو دنیا کې په خپل مرګ باندې نظر کوي چې زما مرګ دا په یو صحیح طریقې سره چې کوم دی نو دا تیر شي ځکه روایت ته یا ایها الناس اے خلکو لدول التراب خاورې دپاره پیدا کیږئ او وجمعو او دغه شان مال جمع کوئ للفنا د فنا کېدو دپاره او وبنو للخراب بناګانې جوړوئ د راغورځېدو دپاره دنیا کې چې انسان پیدا شو نو دی ډایرک دله به مرګ خامخا راځي دی د مرګ دپاره پیدا دی دنیا کې چې کم مال ته راجمع که نو دا ستا نه د پانې کېدو دپاره پیدا دی او دنیا کې کم عمارات انسان آباد کړل دا د خرابېدو دپاره پیدا دی د مسلمان سوچ به په انتها باندې د ده سوچ چې کوم دی نو دا به په مرګ باندې نو دا دوه قسمه انسانان یو کافر دغه تصور بیل یو مسلمان دغه تصور بیل کافر آخرت نه مني مسلمان به دا سوچ او تصور کوي چې دا دنیا د آخرت دپاره کرونده ده دلته چې ما څه وکرل آخرت کې به هم هغه فصل مال راکړی کي په دې وجه باندې د ده سوچ به دا په مرګ باندې نو کله چې د مسلمان په ذهن باندې دا د مرګ تصور غالب دا د مرګ سوچ چې کوم دی نو غالب نو بیا د دنیا زندگی دا د الله د احکاماتو موافق به بسر کیږي او چلیږي به او کله چې د دې انسان سوچ دا نه بلکې د ده سوچ هم هغه کم چې د کافر سوچ دی نو د ده د دنیا زندگی هم برباده د آخرت زندگی هم چې کوم دی نو د ده برباده په دې وجه باندې مسلمان به هر ټیم دغه سوچ او تصور د آخرت په باره کې کوي او بیا به دا سوچ کوي نفس د انسان دا انسان لکه مسلمان یا که غیر مسلم ای دا تصور ورکوي چیرې دا مرګ مسلمان ته وایي خو ټیک تشته خو دا مرګ دپاره تیاری چې کوم دی د دې نه مسلمان غافله کړی نو هر ټیم به تر نفس سره هم دا سوچ دغه شان د شیطان د مختلفو وسوسو جوابونه چې د انسان دا له غور او فکر پرې کائناتو کې وکي نو پرې کائناتو کې که تاسو خیال کړئ الله چې څومره اشیاء پیدا کړي دي نو دا تمام اشیاء دا د ازدادو نه مرکب څیزونه دي یعنی د هر یو څیز دپاره یو خپل څه دي که تاسو وکتل وس جمع دی او یخني دی دې دپاره څه ده دا اوړی دی ګرمي ورسره خامخی که ځمکه شته له پاسه اسمان موجود دی که اوبه شته د هغې سره اور موجود دی که رنګونو کې تاسو وګورئ نو هغه چې کوم دی د ازدادو نه مرکب څیزونه نو دنیا کې د هر یو څیز دپاره یو خپل ضد دی یو مخالف شی دی نو بیا چې د هر یو څیز دپاره یو ضد شته یو مخالف شی شته نو بیا ته خپل نفس ته دا خبره د مرګ دا تصور ور واچوه نفس به خامخا تا ته دا وایي دا زړه به خامخا تا ته را وایي چې د هر یو څیز دپاره یو ضد شته الله د هر یو څیز دپاره یو مخالف څیز پیدا کړی او عکس نو بیا د دنیا د زندګۍ یو ضد خو به همي که نه چې هغه د دنیا د زندګۍ ضد چې کوم دی نو دا آخرت دی نو آخرت خامخا چې کوم دی نو دا راتلو واله دی خو افسوس خبره دا ده چې دنیا کې د ټولو نه زیات رښتونی شی که تاسو وګورئ چې دنیا کې د ټولو نه زیات دا یو حقیقت دی نو هغه چې کوم دی د دې انسان دپاره چې کوم دی نو مرګ راتلل دي دا مرګ یو ډېر زیات حقیقت او یو رښتونی شی دی خو د هغې باوجود دومره د انسان د دې نه غافله دی تاسو چې کوم دی فضایل اعمال وغیره کې یو څو خبرې اورېدلي دي خوند خبرې دي غالبا چې حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام صحابي دی چې کوم دی نو رسول الله مبارک نه تپوس کوي یا رسول الله دا صحف موسوي چې کوم د موسی علیه الصلاة والسلام کمې صحیفې وي نو د دې موسی علیه الصلاة والسلام په دې صحیفو کې نو رسول الله مبارک هلته کې یو شپږ خبرې کړي دي چې د موسی علیه الصلاة والسلام صحیفو کې چې کوم دی نو دا شپږ خبرې موجودې نورې هم یې خو یعنې په هغې کې را شپږ هم او د هغې سره سره بعضې کتابونه چې کوم دی نو اته خبرې ذکر کړي دي
ډېرې زبردستې خبرې د غور سره واورئ او دغه باندې لږ سوچ وکئ د انسان زندگی چې کوم دی نو دا درستی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې هغې کې نمبر 1 خبره دا لیکوه چې ما ته تعجب دی په هغې کس باندې په هغې کس باندې ما ته تعجب دی چې دی چې کوم دی نو مرګ منې او بیا هم په ډق ډق باندې خاندي ځکه چې کوم یو انسان دا د مرګ تصور او سوچ کوي نو دله خندا څنګه ورځي دی خو دا سوچ کوي چې زه به مرم او بیا به یو ذات مخې له ورځمه چې هغه ذات چې کوم دی نو رشوت بیا نه قبلوي هغه ذات چې کوم دی نو د چا نه متاثره کېږي بیا نه هغه ذات د چا مال او رنګ ته بیا نه ګوري د هغه ذات مخکې به ودرېږم د راس یو قاضي مخکې چې هغه قاضي چې کوم دی هغه څوک دبا وهلی هم نشي په زوره سره چې کوم دی نو خپل ځان په هغه باندې پاس کولی هم نشي نه چې یو انسان دا سوچ او دا تصور کوي نه دله بیا څنګه خندا ورځي نه رسول الله مبارک وفرمیل وی یو خبره پکې دا لیکوه چې ما ته تعجب دی په هغه انسان باندې چې دی مرګ مني او دی بیا هم چې کوم دی نو په ډق ډق باندې خاندي دله بیا هم چې دی نو دا خندا ورځي انسان له پکار داري چې د مرګ تصور او سوچ کوي د انسان له بیا بې ځایه خندا نه ورځي ځکه دا د جړا مقام دی د جړا مقام دی نور حیوانات د هغو دپاره جنت دوزخ نشته انسان ستا دپاره جنت دوزخ دی ته به خپل یو ذرې د یو سکند چې کوم دی نو حساب کتاب الله له چې نو دا ورکې نو د دې انسان دپاره د جړا مقام دی د خندا مقام نه دی که خاندي یو کافر به خاندي چې هغه آخرت نه مني چې کم یو انسان مرګ مني او آخرت مني بیا دله څنګه چې کوم دی نو دا خندا ورځي په دې وجه باندې یو خبره پکې دا لیکوه چې تعجب په هغه انسان باندې چې دی خو مرګ مني او بیا هم دی قهقهه کې په ډق ډق باندې خاندي او دویمه خبره باندې چې کوم دی صحف موسویه کې کومه خبره لیکلې وه هغه دا چې تعجب دی په هغه انسان باندې چې دی خو دنیا فانی ګڼي خو بیا هم د دنیا حاصلولو طرف ته رغبت چې کوم دی نو دا کوي شوق دی طرف ته کوي دته پته ده چې را دنیا فانی څیز دی د انسان نه پاتې را او دی بیا په هر څه باندې د دنیا له ترجیح چې کوم دی نو دا ورکوي تاسو وګوره د پرې دنیا کې پرې کې به کیروا او خلک راغلی دی او بیا تللی دی هر یو انسان په خپل دور کې کله کله د قبرستانونو کې چې کوم دی نو زاړه هډوکي راوځي او د چا لوی لوی جامې راوځي دلته شاته دغه ځای کې چې کوم دی نو راوتې وي د چا چې کوم دی د بدن لوی لوی هډوکي راوځي د کم دور خلک په پرې ځمکې پرې انچه انچه باندې به د هغو دعوې وي پرې لارو کوڅو به یو بل خامخا وهلي کنډراز زاړه چې کوم دی نو دا راوځي که چېرته هغه کسان نن راپاسي هغه چې دا خطه او دا ځمکه زما وه ته به یې روغې که لیونی دا خو زما ده سبا ورځې که ته مړ شوې او نو بیا ستان وسیري او کړه وسیري بیا که په هغه دور کې خدای تا راپاسی او ته پرې ځمکه دعوه کې چې دا خو زما ځای و دا خو زه تلی مسافري مې کړې وه دا خو ما اخیستی و او چېرې ته څوک یې مونږ خو ته نه پېژنو دا خو زمونږ ځمکه را پلار بلکې پلار ژوندی او زامن چې کوم دی نو بیا پلار ته اخوا کي وایي اوس زمونږ دور دی ستا دور چې کوم دی نو دا ختم دی په دې وجه باندې دویمه خبره دا وه چې تعجب دی ما ته په هغې کس باندې چې هغه دنیا خو فانی ګڼي خو بیا هم د دې دنیا سلولو طرف ته چې دی نو دا رغبت ورکوي دا ترجیح چې کوم دی نو دا ورکوي لوی لوی هستیانې لوی لوی خلک رالل پر ځمکو باندې پر مال باندې چې کوم دی نو هغه دعوه کوله یو کس خبره کوله وی یو کس هغه مدرسې او جومات ته چې کوم دی نو ځمکه وقف کړه او چې کله وقف کړه نو بیا یې واجبه خبره وکړه ورته وی چې یاره زما د نیکه او زما د دې ځمکې چې دی نو په خپل منځ باندې کیس و یو بل سره ځمکې زما نیکه ته وي ته زمایي او زما نیکه دې ځمکې ته وي ته زمایي کیس په خپل منځ کې چې کوم دی نو چلېده زما نیکه چې کله وفات شه نو ځمکې کیس وګټه او هغه نیکه زما دننه خوندي که ځمکې کیس وګټه او واقع چې زما هغه نیکه خپل که او زما نیکه هغه ځمکه خپله نه کړه د هغې نه وروسته بیا زما پلار او د ځمکې په خپل منځ باندې چې کوم دی نو تنازع وه د یو بل سره یې کیس و زما پلار وی ځمکې ته زمایي او ځمکې چې کوم دی نو زما پلار ته وي ته زمایي کیس چلېده تر دې پورې زما پلار هم چې کوم دی نو دا وفات شه ځمکې کیس وګټه زما پلار چې کوم دی نو خپل که او دلته یې نن استوی خوړ د هغې نه وروسته چې کوم دی نو هر سره ما ته پاتې شول بیا زما سره د ځمکې کیس شروع شه ما ورته ته زمایي دی وی ته زمایي ما چې کوم دی نو کیس وګټه الحمدلله ما راواغسته او د جومات او مدرسې لپاره مې وقف کړه ځمکه ما خپله کړه ما چې کوم دی نو د ځمکې نه کیس دا وګټه به هر کیف دا ځمکې د خلکو سره کیسونه وکړل او همیشه لپاره د ځمکې کیس ګټلی دی ګورې ښه دا انسانان یې خپل کړي دننه نوړی کړي دي نه چوړ کړي دي نه دا د انسان ګورې چېرته خپلیږي هم نه دویمه خبره یې دا لیکلې وه چې تعجب دی په هغه انسان باندې چې دنیا خدا فانی ګڼي چې را دنیا یو فانی څیز دی خو د هغې
باوجود چې کوم دی نو د دې په حاصلولو کې بیا هم چې دی نو دا رغبت کوي رغبت لري دې طرف ته ډېر زیات چې کوم دی نو دا مایله کېږي درېیمه خبره چې کوم دی نو دې کې دا لیکلې وه درېیمه خبره چې تعجب دی په هغه انسان باندې چې دی دا خبره مني چې هر یو څه مقدر دی هر یو څه د انسان په تقدیر کې لیک دی ګورې که تاله څه فایده درځي دا هم تقدیر کې ستا دپاره لیک ده او که تا د څه مصیب در رسي دا هم چې کوم دی نو ستا تقدیر کې لیک دي خو د هغې باوجود چې د ده له لاس نه یو لاړ شي په هغې باندې دی افسوس کوي او خفه کېږي او سره د دې چې دی تقدیر مني چې هر یو څه چې کوم دی نو دا تقدیر کې را مخکې نه لیک دی په دې وجه باندې انسان له پکارداري که ده ته راحت را رسي که ده ته مصیبت را رسي د راحت په ټیم کې دی تکبر نه کوي چې دا خو زما هوښیارتوب و دا خو زما مهارت و دا خو زما ذهن و لکه څنګه چې قارون ته چې کوم دی نو خلک وي الله درله خزانې درکړې مال یې درکړې د دې نه د الله په لار کې چې کوم دی نو دا سرغه که موسی علیه صلات وسلام ورته وي د ده ورته چې دا خو زما علم دی زما هنر دی دا خو زما مهارت دی د دې باغونو دا طریقه مال راځي زما مال په هغې باندې چې دی نو داسې وا شوی دی نو که څه خدای درکړي نو ته داسې تکبر مه کوه بلکې دا ووایه چې دا د مخکې نه زما تقدیر کې لیکو او کم مصیبت چې در ورسي هغه ټیم کې جز او فض مه کوه هغه ټیم کې د خولې نه داسې بېباکه خبرې مه وباسه بلکې په هغې باندې چې کوم دی نو صبر کوه دې بزرګانو کې یو بزرګ چا شیخ عبدالقادر جیلانی چا نور بزرګانو کې لیکلي چې هغه ته چا دا وي ستا چې کومه کشتۍ دی یعنې سمندري جاز دی هغې کې چې کومه تا سودا راغستې و تجارت ستا نوکرانو نو طوفان راغې او ستا هغه کشتۍ هغه لانچ هغه جاز چې کوم دی نو دا په غر کېدو او ډوبېدو باندې دی هغه وی الحمدلله یو شبه پس ورته بیا چا وي ورته وی چې بس شکر دی هغه چپې لګي کمې شوي او خدای پاک صحیح سالم چې کوم دی نو هغه لانچ هغه د سودا نه ډک غاړې ته چې کوم دی نو راوسته بیا وی الحمدلله چا ورته وختي هم الحمدلله وي وستي هم الحمدلله وي هغه بالکل او وختي هم چې کوم دی که را غرق شوی بیا هم زما پرې باندې افسوس نه دا مقدر او تقدیر کې لیکو چې دا چې بس شو دا هم تقدیر کې لیک دي نو درېیمه خبره پرې کې دا وه چې تعجب دی په هغه انسان باندې یعنې ما ته تعجب دی په هغه انسان باندې چې دی دا مني چې هر یو څه تقدیر کې لیک دی او دی بیا هم د ده له لاس صفور شي نقصان ور ورسي په هغې باندې چې کوم دی نو دی بیا هغه افسوس کوي او څلورم نمبر خبره چې ما د تعجب دی په هغه انسان باندې چې دی د حساب کتاب یقین لري چې ورځ به د خدای پاک مخکې ودرېږم را سره به حساب کتاب کوي او دی بیا هم چې کوم دی نو د مال جمع کولو کوشش کوي ګورې ښه دی بیا هم مال را جمع کوي الان کې د حساب کتاب چې دی نو دا مني په داسې انسان باندې تعجب دی ما ته دا څلورمه خبره هم د کمال خبره ځکه د دنیا کثرت مال د هر یو انسان چې نو دا تمنا را چیرې دا مال زما سره سیوا وي روایت کې رسی راځي انسان د پاره کچرته یو وادي د مال شي دیو چیرې دا بل ډېرې او دا بل وادي هم د مال وي نبی رسول الله مبارک فرمایل درې انسان د خله نه مړیږي مګر صرف په یو موټي خاور باندې کله چې انسان مړ شي او خولې ته یو موټي خاور ورشنه دی بیا مړ شي کچرته د درې خولې ته تر څو پورې خاورې نه تلې قبر کې نو تر هغه وخته پورې د انسان ګورې مړیږي نه ښه ډېرې یو وادې نه بله د بلې نه بله د بلې نه بله یو انسان ته وایي دا غونډه دنیا ستا شوه د یاره دا فضا چې ورسره هم زما وې ورته وایي دا فضا هم ستا شوه د یاره چې اسمان ته هم زه وختې چې دا هم ورسره زما وې نو ما ته تعجب دی څلورم نمبر خبره ما ته تعجب دی په هغه انسان باندې چې دی حساب کتاب مني خو د هغې باوجود چې دی نو دا مال جمع کوي دنیا کې تاسو وګورئ یو انسان کثرت مال را جمع کړ ډېر مال را جمع کړ نو د دې مال دوه حیثیت لري یا دا مال دی انسان چې ګټلی دی دا په حلالو باندې ګټلی حلال تجارت پې کړی دغه شان دی چې کوم دی حلال روزګار وی کړی دغه شان دی نور څه وی کړي په حلالو باندې وی دا مال ګټلی یا به په حرامو باندې ګټلی نو که چېرته کې د انسان په حلالو باندې ګټلی نو بیا د دې د ګټلو او د دې د صرف کولو حساب به بیا هم ورکې او که چېرته په حرامو باندې نو بیا چې کوم دی نو سراسر د دې انسان دپاره دا وبال دی د دې انسان دپاره عذاب دی نو که چېرته حلال نو حساب که چېرته حرام نو عذاب دواړو صورتونو کې د دې انسان دپاره چې کوم دی ناغه خطره او خطره ده په دې وجه باندې یو انسان حساب کتاب مني نو کده انسان دنیا کې به زندگی راسي بسر کوي چې د ژوند چې کوم دی نو دا تیریږي او په مخ باندې دی دا رواني بهر کې افسلورم خبره داره چې افسوس دی ماته په هغه انسان باندې تعجب دی ماته په هغه انسان باندې چې دی خو مني حساب کتاب د هغې باوجود چې کوم دی نو دی دا مال را جمع کوي او پنځم نمبر خبره چې ماته تعجب دی په هغه انسان باندې چې د تر جهنم د اور علم شته
چې الله داسې انسان دپاره د جهنم اور تیار کړی دی. رسول الله مبارک روایتو کې د هغې مختلف کیفیات چې کوم دی نو دا ذکر شوي دي. قرآن کې ځای په ځای چې کوم دی مسلمان ته د دغې هغه خبر ورکړی شوی دی. نو ما ته تعجب دی په هغه انسان باندې چې دی خو د جهنم اور علم در سره دی او دی بیا هم چې دی نو دا ګناه کوي. نو داسې انسان باندې تعجب دی ما ته چې دی جهنم مني، د هغې اور چې دی نو مني، د هغې علم ورسره شته او دی بیا هم دومره دلیر شي چې ځان د اور ته هم نسی، ځان د عذاب ته هم چې کوم دی نو دا نسی، خو بیا مرضي او دا ګناه چې دی نو دا کوي. په دې وجه باندې دا شیطان او دا نفس د انسان پر سترګو باندې دغه ټیم کې راسي فردي غفلت راولي چې انسان ته هر سره مخکې ښکاري تصوراتو کې جنت چې کوم دی نو دوزخ دا ورته ښکاري تصوراتو کې او د هغې باوجود دی بیا ګناه باندې ور دلیر کېږي. او پوډري سره ما ناست وم، پوډري نه ما تپوس وکړه مرتې ته چې را پوډر کې یا ستا دا ملګري چې را نشې کوي نو دا راته ووایه چې دا نشې خو تاسو یې نه چې دی ځای په ځای کندو کې پراته وي او څښا په څښا باندې او نه خوراک نه څښاک هېڅ هم چې کوم دی نو د ده نه نو دا دومره په یو بد حالت کې نو تاسو بیا دا شی ولې کوئ دغه شانتې. پوډري او عجیبه خبره وکړه، خبره زه بار بار د ذهن کې زما راځي او بار بار بیانونه کې وایم. پوډري ما ته راوي وی دا خبره خو صحیح ده چې یو سړی نشې کوي نو بالاخر دی دې ځای ته ورسېږي بیا ځای په ځای د ځان نه خبر هم نه وي چې کوم ځای پروت یم ګندګو کې شی نو دا پروت وي. خو دا ضروري او یقیني خبره نه ده چې انسان دې خامخا لیونی شي. ځکه ډېر نشیز موږ ولیدل چې هغه ښه چې کوم دی نو حواس دغه برابري دی ښه برابري دی لیونی شوی نه دی کندو کې نه کښېني. نو دا یو احتمال شته چې یو سړی دې نشه کوي خو دی بیا هم داسې نه دی پاکي. خو د دې نه ورته یو بله یقیني خبره کوم سره وی دا انسان د دې نه زیات یقیني داره چې ګناه کې جهنم ته خو به ځي که نه، دا خو یو یقیني خبره ده. ما بلکل یقیني خبره ده، خدای له خو به حساب کتاب ورکوي که نه. نو دا سړی چې د انسان چې دومره پوه دی چې جهنم د حساب کتاب دی بیا ولې ګناه کوي. دا څنګه چې دی ګناه کوي په دغه ټیم کې چې کوم دی علن کې دی مخکې هر سره ییني همدغه شان دي زمونږ هم حالت دی موږ ته مخکې هر سره ښکاري خو بیا هم چې کوم دی نو نفس داسې غالب شي، خواهشات غالب شي چې مونږ را نشي چې کوم دی نو دا شروع کړو. به هر کیف تعجب دی په هغه انسان باندې چې دی دا مني چې د جهنم اور شته، جهنم الله تیار کړی دی خو دی بیا هم چې کوم دی نو لګیا دی ګناه کې او دی دومره دلیر کېږي چې په ګناه باندې بیا هم زړور داسې ورځي. او بله خبرې چې کوم دی شپږم نمبر دا لیکلی ده، شپږم نمبر صحف موسویه کې چې په هغه انسان باندې تعجب دی، په هغه انسان باندې تعجب دی چې هغه ته د نعمتونو علم شته چې د الله بلا نعمتونه دي او دی بیا هم د الله د نعمت نه علاوه د بل څه نه چې کوم دی نو راحت طلب کوي. بعضې خلک د ګناه چې کوم دی نو طلب کوي او پرې ګناه کې ځان له راحت ګوري. ګناه کې راحت ګورې چرته هم نشته ښه. البته یو ګناه نه به ته وقتي طور باندې هغه خبیث نفس له چې کوم دی نو لږ راحت ورکې خو بیا لږ سوچ وکړه چې همیشه دپاره بیا څومره عذاب دی په هغې کې. نو تعجب دی ما ته په هغه انسان باندې چې دا انسان دی د الله نعمتونه پیژني چې د الله نعمتونه شته خو د هغې باوجود چې دی نو دی راحت دا د الله د نعمتونو علاوه دا په بل څه کې چې کوم دی نو دا طلب کوي. اوم نمبر خبرې دا وکړه، اوم نمبر خبره چې په دغه موسی علیه السلام صحیفو کې اوم نمبر خبره دا لیکلې وه چې ما ته تعجب دی په هغه انسان باندې چې دی شیطان مني چې زما دشمن دی او بیا هم د شیطان تابعداري پرېږدي نه، بیا هم د تابعداري چې دی نو دا کوي الان کې دی مني چې دا دشمن دی. الله فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، دا ستا دشمن دی په دشمنۍ سره چې کوم دی نو ونیسه. او کوم یو انسان چې فیروي کړي الله سورة یاسین کې چې کوم دی نو فرمایي الم اعهد الیکم یا بني آدم الله تعبدوا الشیطان، ولې ما ستا نه دا لوز نه اخیستی ما تا ته رانه ولي د شیطان بندګي به نه کې. نوم نمبر خبرې دا لیکلې وه چې تعجب دی ما ته په هغه انسان باندې چې دی مني چې شیطان زما دشمن دی او بیا هم پیروي نه پرېږدي، بیا هم دی پیروي کوي او دی یو دومره خطرناک دشمن دی چې دی انسان ته سټیم د ګناه تلقین ورکړي. تاسو 14مه سپاره کې درسونه کې اورېدلي دي هلته کې چې کوم دی نو تفصیل ذکر شوی چې کله د قیامت ورځ شي او دغه انسانان چې کوم دی نو وګوري چې مسلمان خو جنت ته لاړ، الله او د الله رسول چې د دوی سره کومې وعدې کړې وې نو هغه وعدې ورسره پوره شوې دا خو ټول جنت ته داخل شول. نو زموږ سره خو هم د شیطان څه وعدې کړي دي او موږ ته یې څه وسوسې زړه کې راچولې وې اوس ورځو د شیطان خواله نه دی
دی شیطان خواله چې کله راشي چېرې تا خو هم راته څه نه څه وسوسې راچولې نه هغه ټیم کې شیطان ورته څه وایي چې تاسو ته خو د الله د طرفه دلایل راغلي وو کتابونه راغلي وو انبیا راغلي وو زما چې کوم دی نو تاسو ته زړه کې معمولي وسوسه به در واچوله نه تاسو هغه هر سره پرېښودل زما په وسوسې پسې راتلی نو فلا تلوموني ولوموا انفسکم ما مه ملامته اوس خپل ځانونه ملامته کوي ما نه بمصرخکم وما انتم بمصرخي نه چې کوم دی زه ستاسو فریاد اورېدی شم نه تاسو نن زما فریاد چې کوم دی نو دا اورېدی شي زه تاسو هم سوځي او زه هم چې کوم دی نو دا به سوځم نو په عین ټیم کې را شیطان د انسان نه منکر شي بیا انکار چې کوم دی نو دا وکړي او دنیا کې هم څو ځای راسې کړي دي تاسو چې کوم دی نو د بدر واقعه کې اورېدلی لسمه سپاره کې الله فرمایي چې کله د مکې مشرکین راوتل دی د سراقه ابن مالک مدلجي په شکل کې مخکې ورغی ځکه د مکې مشرکینو ته پته وه چې موږ د دغې قبیلې نه مړی کړی دی او پر لاره باندې چې زه رسول الله مبارک په خلاف باندې د بدر مقام ته نو شاید چې را کسان موږ پسې راوځي او زمونږ خپل بدل والي دی لاړ په اس باندې شیطان ناست دی په دغه شکل د سراقه کې او ورته تاسو دا سوچ چې کوئ دا پرېږدوئ ګورئ ښه دا سوچ مه کوئ ځکه چې موږ بدل خو یو طرف ته دا خو یو تاسو په یو کار خیر پسې رواني د دې پیغمبر په خلاف دا زموږ او ستاسو اجتماعي کار دی ورځو به او دره اس مخکې کړی او نور خلک ورپسې دي هلته چې الله د بدر په میدان کې د اسمان نه فرشتې نازلې کړې نو دی بیا وتښتېده خلکو ته وایي زه هغه څه ینم چې تاسو یې نه ینئ هغه څه ینم چې تاسو یې نه ینئ په مخه باندې وتښتېد خلک هلکه سراقه خو عجیبه کار وکړه وروسته چې سراقه ابن مالک ته پته ولګېده ورته یې نه درغلی یم او نه راته پته شته او نه خبر یم بیا چې وروسته پته ولګېد را شیطان په دغه شکل کې راغلی همیشه دپاره انسان کندې ته غورځوي په عین موقع چې کوم دی نو بیا دې شاته کي په دې وجه باندې اومه خبره دا وه چې ما ته تعجب دی په هغه انسان باندې چې دی خو مني چې شیطان زما دشمن دی او بیا هم چې کوم دی د پیروي دا ترکوي نه پیروي چې کوم دی نو بیا هم چې نو دا جاري ساتي او اتم نمبر خبره داره چې کم یو انسان تعجب دی ما ته په هغه انسان باندې چې د الله ذات چې کوم دی نو دا پیژني دا الله ذات پیژني او بیا د هغې باوجود د الله د ذات نه چې کوم دی نو دی هغه خپل زړه په بل څه کې چې کوم دی نو دا مشغولوي د الله هغه ذات پرېږدي او بیا زړه کې چې کوم دی د بل څه محبت دا ورچولی دی بهر کیف خبره مونږ دې پورې کوله چې الله انسانیت له وجود ورکړی دی خالق د تمامو کائناتو دی او د ټولو کې انسان له بیا چې کوم دی نو ښکلی شکل ورکړی دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بني آدم دی بني آدم له الله عزت ورکړی دی وحملناهم فی البر والبحر دا انسان چې کوم دی په وچه باندې په سمندر باندې الله چې کوم دی نو دا انسان حاکم ګرځولی دا انسان مشر ګرځولی د اوبو په سر باندې دی روان د ځمکې په مخ باندې دی روان د اوبو په مخ باندې دی حکمراني کوي دغه شان دی چې کوم دی د ځمکې په مخ باندې دی حکمراني کوي دا باعزت انسان بیا دوه قسمه باندې دی یو کافر د کافر تصور بیل دی د مسلمان تصور بیل دی کافر وای صرف دغه دنیا را دیږي چې څنګه زندگی بسر کې بسر کا مسلمان سوچ بداني دا چې کوم دی یو امتحانګاه ده دلته زما که یو سکند تیر شوی که زما یو لمحه تیر شوی را فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذره شرا یرا هلته کې انسان چې کوم عمل هم کړی دی که ښه دی او که بد دی ذره ذره به د انسان دی چې کوم دی نو دور مخکې کېږي نو انسان له پکار داره چې دی هر ټیم پر خپل مرګ باندې چې کوم دی نو دا تصور کوي سوچ کوي مخکې ما تاسو ته طریقه ښولې وه چې د ماسخوتن څه ټیم کې د مرګ مراقبه انسان له پکار ده چې را کوي دی چې کوم دی تیاره کې را سوچ او تصور کوي چې زما د مرګ دپاره اعلانونه جوماتونو کې وشول څنګه چې دا د بل دپاره موږ او تاسو اعلانونه کوو د هغې نه وروسته را سوچ او تصور وکړه چې زما د کور ګیر چاپېره خلک راجمع شول زما په مرګ باندې خبر شول دې خوا چې نو زما د کور خوا وشاله رالل دا تصور او سوچ کوه زما د جسم نه کپړې لرې کړې او زما جسم په تخته باندې کوم دی نو د غسل دپاره هغه سملو او زما جسم له غسل ورکه بیا دا سوچ او تصور کوه چې زما را جسم دا په کفن کې چې کوم دی نو ونغښتی شه او بیا د هغې نه وروسته را تصور کوه سوچ کوه چې زما دا لاش دا د جنازې هغه کټ ته ور وخېجو او بیا زما لاش چې کوم دی نو خلکو راغستی دی بعضې خلک مخکې او بعضې وروسته لاړ جنازګاه ته زما لاش ور ورسېده زما په لاش باندې د خلکو صفونه ودرېدل او بیا چې کوم دی نو د هغې نه وروسته زما په لاش باندې
جنازې منظوم شو او بیا را سوچ او تصور کوه چې زما دا لاش دا اوس د قبر طرف ته ورکو شو خاورې پې واړولې اوس زما نه پلار هم لاړ زما رونه هم لاړل زما رشته داران هم لاړل زما بچي هم لاړل اوس د قبر کې زه یوازې پاتې شوم اوس په حساب کتاب چې دی نو دا ورکولی ما څومره عمل دلته راوړی دی دا سوچ او تصور کوه او بیا د هغې نه وروسته ته خو لا مړه نه یې دا زندګي د دې نه اخوا غنیمت وګڼه د دې نه اخوا چې کوم دی نو بیا عمل شروع کا نو مسلمان له پکارداري چې دی دا مرګ یری نه بلکې هر ټیم چې کوم دی د مرګ دا سوچ او تصور په خپل ذهن باندې دا غالب ساتي الله دې دغه حقیقت زموږ او ستاسو زړونو ته راکوز کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.